زه پوخ سوداګر یم پوه شوې بند راوتوی یم دګورې دغه شی دی پوه شوې بند مې ورته سیوا وویلې پوه شوې او زه ورته وایم که زه نیم خبرې یې 14 به درکړم پوه شوې نو څاروي خو اوس ارزان شوي دي که تا ورته دا شوي دي په دغه مرضونه دي پوه شوې مرضونه څاروي څوک غوښې قسم دی که خوري څنګه د هندو د غوښې نه نفرته شي د مسلمانانو غوښې نه نفرته شي ته خو د مخ نه سوداګر نه لګي عمر خو دې کم دی عمر مې کم دی خو به تجربه مې پکې وشي که نه ټول عمر پکې بس څه کېږي اوس 100 روپۍ کېږي اوس هم پته نه چلېږي یو کپڑا بھی نه خرڅي اوس دا ګوره یہ دا بنده چې کوه تا سره دی او دا ستا شاګرد دی شاګرد دی دا 400 روپۍ روزانه علي کار نه کېږي مستی کېږي کار نه کوي میلو کې ګرځي میلو کې چکر لګېږي څاروی خرڅ شي که نه نو 100 روپۍ پکې تاسو اخلئ نو حاجي صاحب اخلي لکه په 50 په 100 پسې لکه 50 روپۍ اخلي نیم په نیمه او چې په لاک خرڅ شي 5000 ختم شوي دي پخوا دا دروغ وایي مرضونه بیا شته چې اوس په خپل باندې شریک را پیوځي پوه شو اوس پکې دا مرض راوتی دی پوه شو ماماجي دا وایي مرض اوس هم دی رښتیا نشته مرضونه مړه هر څه روغ رمټ دي داسې لګیا دي نو اصیل چې نو هغه خو بیا په سړیتوب ناسته پاسته کوي کوي په سړیتوب کټ کې مودس ماته کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به میله د پښتنو د ثقافت یو ډېر زیات زوړ نوم راغلي یو د تختبای میلې ته کوشش به کوو چې د عوامو رایې زده کړو چېرې څه حالات په دې میله کې روان دي چېرته ځئ مو دغه ښکلاګانې ستاسو سره شریک کوو زموږ سره اوسئ راځئ څنګه زموږ خو دغه خوا ته چې به راغلي یو میلې ته به دغه سهار راشو ماښام ځو سړک په سړک نه لګي څه خرڅې بس دغه کباړ وباړ دی په دغه رزق زموږ په دغه کې لیکلی شوی دی میله ولې خرابوي تاسو ته څنګه پته لګي چېرې میله نن خرابه میله خلکو څه پیسې نشته نو دلته خو ډېر زیات رش دی چې وګورې ته به وایې که دا ټول عوام چې د تختبای غوش علاقو دي ټول میلې ته راغلي د دې باوجود هم میله خرابه ده میله د دې وجې خرابه ده چې سړی تماشې له راځي پاسې له راځي او په کور کې تنګ شي بس راشو میلې ته به چکر ووو چې ښه نو دغه سیل زمونږ 3000 3,500 4,000 پورې کېږي کباړ کې دې څه لګولي کباړ کې به دغه سایکلې مې کړي دي کولر سره ماشینونه سرونه دي دغه نو تا خو ټول لس دي که 15 څیزونه لګولي او پکې وې میله خرابه ده نن داسې میلې ته راغلی چکر ده زمونږ ټیم پاسې ته راغلي داسې نور هم راغلي لکه عوام هم ټیم پاسې ته راغلی تم نن صرف هغه شوق پوره کوو صرف هغه برابر و څنګه یې بھیا خیر دی شکر دی الحمدلله خپله ښې وي کور ته خیر دی څنګه میله څنګه بس میله خو مدم میله ده او کله ښه ټیټ شي کله مدم شي کله کاروبار ولاړي کله روان وي ښه بوټ پکې تاسو ته معلومیږي چېرې دا ښه بوټ دی نو د ښه بوټ پکې ریټ څه دی د ښه بوټ پکې ریټ 1100 1200 2000 روپۍ پورې شته دی پکې بیا دا راته ووایي ماماجي چې د ژمي موسم دی نو د ژمي په موسم کې خو چی خرڅې نو بیا چې کله ژمی ختم شي بیا څه ترتیبي ښه په اوړي کې هم خرڅېږي څومره وخت نه میلو له راځي شونه شنه شوی و دغه هلته راورسېدم دیګې یم شکر د خپلې زندګي تېرېږي ښه خوند لکه ټول عمر د میلو له ورکړو میلو له مې ټیم ورکړی دی او بس تبلیغ کې به خیر ځم بیا د میلې پرېږدم نو کله به ځې ماماجي عمر خو لاړې بیګم مشوره کړې ده خیر بیګم صحیح څه مشوره کړې ده او څومره پیالې چې د ورځې خرڅېږي یاره دغه حساب مې پرې ورانه دی مړه ماماجي هر ټیم لګې پیسې شمارې وایي ما روپۍ ورځ ګټم په دې علاج بس سپینه ګیره 2.5 زره توړه دی یو توړه د روپۍ ده نو 2.5 روپۍ خو نوجوان نه ګټي او ماشاءالله دې بس سپینه ګیره ګټي همت دی دا خدای الله رحم دی هر میلې له د هر ځای میلې له ځې که نه صرف د تخبۍ میلې تخبې هم کومه شرګړ هم کومه درګې هم کوم ساکوټ او بټخېله د کوم ځای میله ډېره ګرمه وي یاره په ټوله کې تخبې ښه ټیټي او بټخېله دا دوه میلې ډېرې ټیټ دا نور هسې ګپ شت یا ټیم پکې بس او زه دا هم یو نشه ده چې کله میلې له را نه شي نو ورځ به له باندې نه تېري بیخي روټۍ نه خورو په ورځ که نه بس خپې وکړو عادت دی او ملپیکو کې چې پخې که نه پی ملپیک خطا کې شي چېرته رواني که نه زه ورته قارېږم زه ملپیک به نه صحیح کار به کوم صحیح پاتې به رالې ټیپونه هر یو څیز دا خو زما صحیح کسان دي که نه ملګري دي سقۍ دې راوستې سقۍ مې راوستې ده څه ریټ یې دی بس د یې خو 25,000 روپۍ ومنم میله سړه ده که ولې بس میله سړه غونډه کې ده څومره ګاګ د سهار ایسته راغلی 15 کسان راغلي دي څه ریټ یې اخري ښکاره کړی بس داسې 21-22,000 پورې ریټ راښکاره کړی په 22 واره نه کوي نه جي ولې خرڅوي جمع دی که ولې
نه جی دا خو څه مجبوري وه بس ځکه یې خرڅوم څه پیسو ضرورت و نو خرڅوم ضرورت د وجې خرڅ ملګرو څاروي مال د دې مقصد هم دی و یاره مال دی مال پیسو ته وایي څه ټایم هم ستا ضرورت راتلی شي بیا یې ته خرڅولی شي خو امیر صاحب سهار راغلی او جی او نو ماښام پورې چې ودرېږي نو اخري به بیا 22 نه ورکړي که نه نه جی بس اوس ځمه او جی بس ځم اوس ستړی کړي ستړی کړم او جی دلته کې خو ریټ شروع خو زما په خیال چې د دوی خپل منځ کې خبر رانغله امیر صاحب څنګه شکر سره دواګانې خیر له خیره د کوم ځای شهبازګړی دا کسان در سره ولاړو ریټ هم رانغی که څنګه نه کنه ډېر ښه ته لګیا یار کته لګیا غوندې 4000 روپۍ ویلې درکړمه د یو واه ما ته یاره واره نه کي واره نه کوي وایي زه 15 ها د یو 13 شوې واه او دوی 15 دا 15 ولې دی 15 به درکړمه ها ستا د دې په ریټ کې خو ډېر زیات فرق دی که نه فرق دی نو څه کې فرق دی که نه ها کنه میله څنګه ده میله شکر ښه ښکلې ده له خیره ښه ده شکر الحمدلله دا ملګری د دوی خپل منځ کې دغه ریټ روان دی چې هغې 30 وایي او دا یې ورته 15 وایي دا ستا زه پوښ سوداګرې وم پوه شوې 15 ورته ویم دغه دغه شی دی پوه شوې 15 مې ورته سیوا وویلې پوه شوې او زه ورته وایم که زه نیم خبرې 14 به درکړم پوه شوې نو څاروي خو اوس ارزان شوي دي که نه تا ورته ارزان شوي دي به دغه مرضونه دي پوه شوې مرضونه څاروي څوک غوښې قسم دی که خوري څنګه د هندو د غوښې نه نفرت دی د مسلمانانو غوښې نه نفرت دی ته خو د مخ نه سوداګر نه لګي عمر خو دې کم او عمر مې کم دی خو به تجربه مې پکې وشوه که نه ټول عمر پکې راغلی ختم شوي دي پخوا دا دروغ وایي مرضونه بیا شته چې اوس په خپل باندې چلیږي او راپرېوځي پوه شوې اوس پکې دا مرض راوتی دی پوه شوې اماجي دا وایي مرض اوس هم دی رښتیا نشته مرضونه مړه هر څه روغ رمټ دي داسې دی چې دماغ خراب دي ماماجي دا دوی گیر چاپیره خواوشه علاقو کې مردان شو 400 شو هلته په 400 روپۍ کیلو غوښه ورکوي په 450 دلته اوس هم په تغبې کې ریټ 650 کې نو وجه څه ده یاره هغوی د سرکاري ورکوي هغې باندې به ته خپله شناختي کارډ غوندې ډرس په ورکوي الله به تعالی به 450 درکوي داسې نه میلاویږي نه ماماجي مختلف ویډیوګانې راغلي هغوی هر چاله په 400 450 ښه داس خاکول مردان او په درګۍ کې ورکوي ملګرو دغه د څاروو ریټونه چې کوم دي نو بس دغه هم ستاسو د مخې دي چې نیم په نیمه ګاک دغه فرمایش کوي چې یاره بلو د 30 مالې به 15 راکړه خو د دوو کسانو جوړه ده دې کې مونږ هېڅ هم نشو ویلی ملګرو چې کله ګڼه دا ویني نو بس هغه زیاته ځان رسوي وایي څه خرڅ شو او که نه دا هغه سړی دی په لاس کې تاسو دغه کاپي لیدلی شئ دا راته ووایي چې کله څاروی خرڅ شي که نه نو څو روپۍ پکې تاسو اخلئ نو اجي صاحب اخلي لکه په 50 په 100 پسې لکه 50 روپۍ اخلي نیم په نیمه او چې په لاک خرڅ شي 5000 دوکه شوې که نه نه لکه په 1000 پسې 50 روپۍ اخلي نو چې په لاک روپۍ وایي 5000 به سا رئیس ته یې څومره پیسې تقریبا دغه کړي د خلکو نه یاره د خلکو نه مې دي شمار کړي جي هسې اندازې مطابق یاره یو نه 8000 به وي 8000 او نو دا راته ووایي چې څوک نه لکه تللی نه شي خو چې ګڼه ګوره ځان وررسوي بالکل د خپې نه یې نیسو پرېږدوی چاته ملګرو یو ډېر زیات ښکلی ماحول لا جوړ شي میله ده د دې ملګرو هغه ګپ شپ پکې ځان له یو ښکلا ده ځان له یو خوند دی دا راته ووایي چې دا یو چرګ دی راوړی دا یو م راوړی سم خرڅ کړ څه پاتې دي بس څو دې خرڅ کړل یاره 2 3 خو م خرڅ کړله 2 3 میلې څنګه ده حالات یې څنګه حالات خراب دي لږه خراب دي دې څه ریټ دی یاره دی خو موږ 2000 غواړو نو بس څوک راله 1500 راکوي څوک اوس که یو سړی داسې راشي او ته ورته 2000 وي او هغه دله 200 درکوي نو بیا نو بس بیا خو یې نه ورکوو نو هغه ته څه روي هغې ته بیا څه وایي هغې ته دا ووایي چې بس ته راله یو 200 دې کې داسې څه خاصیت دی چې یاره د دې 2000 روپۍ دي یاره دا قیمتي چرګان دي جینو نه قیمتي چرګان خو دي خو ته خو هم دغه شوق کې غالبا که نه نو دې خو هغه چې خنډان ورته وایي که څه ورته وایي هغه هم نشته دی هغه خو نشته دی دا به ورته لګوي پټې دا ورته لګوي هغې جنګی والی که نه دا دې مخکې جنګولې یاره موږ خو د جنګولو کار نه کوو صیبه صرف خرڅولو کار کوو خرڅولو کار کوو ملګرو د سپین چرګ ډېر زیات مانګ دی اوس به تاسو وایي چې یاره د نوید به هم پکې جوړ تجربه شته زما تجربه نشته خو زما کشر رور چې کوم دی نو هغه د چرګانو ډېر زیات شوق کوي نو په دې میله کې دا سپین چرګ د دې رور سره ورته نه به د ریټ تپوس کوو چې د دې سره ډبۍ یا څه نوم دی ستا زما جي ثاقب اقبال
ثاقب بھائی د کوم ځای؟ د شرادین کلمه دی بابا. ها د چراغ دین کلمه دی بابا. دا راته ووایي چې د دې څه ریټ دی؟ یو 4000 وایو نو. 4000. د سپین چرګ خو یې مانګ ډېر زیات دی، ولې دا ناجوړه دی که څه مسله؟ د ذات پورې خبره جړي که نه، دا چې پاک راځي بیا 20000 15000 30000. دا تاسو نه خراب شوی که ولې؟ دا مهوکې هم زړه ده، خپې هم زړې دي، سترګې هم زړې دي. نو بس دقه نه مونږ ته د دې علم نه و چې لا دې کې اوس دا پوینټونه هم دي. نو شوق کې که نه دا چېرته خپل ساتلی و دا مې ساتلی و، بس اوس مې راوس هر څو مې. شوق کې؟ او شوق کله نه څومره؟ یاره به ډېر نه کوو، هسې لږ. اوس د سره صرف دا یو چرګ دی که نه نور شته؟ کور کې شته دی، 8 چرګان دي، څه چرګې دي، بانګیان پکې هم شته دی. مېلې حالات څنګه دي؟ یاره میله خو نن ډېره تېزه وه، کله ګرانې کله ارزانې، هېڅ پته نه لري. په دې باندې څو ریټ راغلی؟ یا دې باندې 2500 پورې راغلی دی. 2500 او تی 4000 4000 یې وایي. نو 2500 کې واره نه کوي؟ نو موږ وایو که څه 200-300 ګران شي نو ښه به یې زموږ پیدا ده که نه. نه نه چې ستړی شي اخره کې بیا په څو ورکوې؟ نو کور نه کې بیا کور ته بوځو. کور دی بوځي؟ هرڅېږي هر ټایم هرڅېږي سپینه. هلته کور ته به هم ګاګ درځي که نه؟ او کور ته هم راځي، سپین ډېر زیات مانګ دی که نه، بچي هم هرڅېږي، هر څه هرڅېږي چې سپینې. دغه و ملګرو د سپین چرګ مالک چې خبرې مو ورسره وکړې. د سپین چرګ وایي ډېر زیات مانګ دی، بالکل دا خبره ټیک ده، خو الله دې وکړي چې دا 4000 وایي چې په 4000 خرڅ شي. حاجي څنګه؟ خیر دی بچی. بابا جي تم شوق کې که څنګه؟ نه شوق نه کوم، ذمېدار یم، کور مې ته وزګار وم. ښه کور دی د وزګار؟ نو څه ریټ ډېر دی؟ د دې 3.5 او د هغې 2.5. نو دا هم قولنګیان دي؟ دا دواړه قولنګیان دي. نو دا د خپله ساتلي وو که نه چېرته بچو دي؟ خپل مې ساتلي وو. نو ته خو وایې چې زه شوق نه کوم. نو دا کور کې مې سبزي کرلې ده، هغې دغه ورانې کوي، هغه وایي رانه. او څومره ریټ پرې راغلی اوسه پورې؟ یاره په دې باندې 2.5 راغلی او په هغې باندې 1700 په چرګه. نو صرف د دغه وجې خرڅوي چې کور ته یې وزګار یې؟ او کور. نو که بله ورځ دې بیړه وشي چېرې یو 2-3 چرګان ساتل غواړي نو؟ نه ساتم. ډېره ته ووه؟ وجه څه ده؟ دا کور کې بې ځایه دغه کوي، غول کوي او ماشومان ترې نه ګنده کېږي. نو دا خلک وایي چې دا اصیل چرګان دي، نو اصیل چې نو هغه خو به بیا په سړیتوب ناسته پاسته کوي. نه کوي، په سړیتوب کټ کې مودس ماتې کوي. او داسې ټایم له کور کې ورکو تاسو که نه چې یاره رانیولی یم یو لږ ورسره لوبې موبې کړي؟ او کوي، کشران یې ورته کوي لوبې، او خپله زنې مو خبره بدي پې ښکارم، خو کشران یې ورته کوي. ملګرو د دې سپین چرګ دا چې کومه روب او دبدبه ده نو دا راته لږه ښه ښکاري، خو د ورور نه به تپوس کوو بهیه څنګه؟ خیر ضرور شکر الحمدلله ستاسو دوا ده. دا راته ووایي تاسو سره خو ماشاءالله ډېرې پنجرې پرتې دي او ډېر چرګان دي، آیا تاسو جوړ ډېر کاروبار روزګار کوئ؟ او موږ غټ روزګار کوو شکر ده. دا راته ووایي چې د دې خپل څه دوکان دی که کور کې ساتئ؟ نه جي د ما سره دوکان هم دی، ځایم هم دی، ګودام دی، ما سره دنیا ځای دی. د دې سپین چرګ ریټ څه دی؟ د دې چې کم دی 50000. 50000 چرګ دی که په دې خو ظالمه چینجي کېږي په بچه؟ دا سپین دی که نه، سپین ګران دي که نه. نو سپین خو دلته مونږ د یو کس نه د ریټ تپوس کوه 4000 هغه ملاوېږي چې کم دی په 2000 هم ملاوېږي، اصیل اصیلي. نه نو دې کې څه داسې خاصیت دی چې یاره د دې 50000 روپۍ ولاړه دي هر څه دا هغه میاوالی ورته وایي هغه دی؟ نه دا سیندی مکس دی. ښه دا سیندی مکس دی. ښه دا راته ووایي چې دا داسې دی پرېښی دی چې یاره چا سې جګړه کړې؟ نه نه دا څوک جنګوي نه، سپین څوک نه جنګوي. وجه څه ده؟ دا د کور ښایست دپاره. د دغه ښکلا باندې لکه دا به 50000 دی. د دې نه سره بل ګران چرګ شته؟ نه سره ارزان شته، ګران نه سره پکې نشته. دغه سپینه چرګه خو پکار دی چې دا د ده څه بنده کړه، تا د دغه بل سره بنده؟ نه یا نر دی. دغه هم نر دی. د دغې څه ریټ دی؟ د دغې چې کوم دی 3500. 3500. شوقیان به دې ګوري داسې د سره رابطه کولی شي چېرته زموږ چرګ؟ او جی هوا بالکل کولی شي. څه نمبر دی؟ 0317 50 38 690. او د څومره وخت نه دا شوق دی؟ دا خو زما د والد صاحب 50 سال نه دا دغه دی. خلک وایي دا سپېره شوق دی، آیا دا خبره؟ نه 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 چې څوک جنګوي هغه سپېره شوق دی. موږ جنګول نه کوو. تا نه وي چې څوک وړي کېدای شي د جنګولو په اراده یې وړي نو؟ نو بس دی خو جنګولو باندې نه ورکوم ولا. او جی ښه نو دا راته ووایي چې دا روزګار ښه روزګار دی؟ ښه روزګار دی شکر الحمدلله، ماله پکې الله پاک ښکلې روزي راکوي. میله څنګه ده؟ ښه مزېداره شکر دی. او هرې میلې ته ځې که نه صرف د تغبې میلې؟ هرې میلې ته ځم شکر الحمدلله. کوم ځای میله مي؟ دا سوزکې ولاړي او جی چې کومې سفید اقبال په نوم باندې. او دا راته ووایي چې دې خوراک تاسو څه ورکوئ دي؟ خوراک دی له موږ باجره ورکوو. ستاسو نوم دی؟ زما مانشاه نوم دی جي. مانشاه دا راته ووایي چې د کوم ځای؟ د سوات یم مټې. د مټې د سوات نه دلته صرف میلې له راغلی که رشته دارو که راغلی؟ یاره ما خو یې رشته دارو ته هم چکر وو، خو د میلې ته ډېر ضروري رالم. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته څاروي لږ په ریټ میلاوېږي. خلک به څاروو پسې راغلي. نو ریټ څنګه څه خوند یې ونه؟ ریټ خو خوند کوي او بس سوات کې خو لږ معمولي ګران دي،
او دلته خو ښه مزېدار کټیان مټیان چلی جو په 50,000 35,000 باندې دې باندې میلاویږي. لکه د هغه سواد نه راتلو مقصد دا دی چې یاره د سواد میلې چې کومې دي نو هغه د دې ښکته علاقو په نسبت سره ګراني ده او ګراني ده هلته په هغه حساب باندې هغه سورو ریټ تیز دی او دلته نارمل کې د سهار وروسته دې څه واخېسته که نه او یو 2 کټیان مې اخېستي دي نو څه پیدا به وکړي انشاءالله چې قربانوله به یو لاک روپۍ کوي. څه به ویل غواړې زموږ د دې ښکته علاقو د میلې حوالې سره؟ یاره نو بس زه خو د دې خلکو ډېره شکریا ادا کوم او ډېر ښه خلک دی او ډېر جان پہچان والا خلک دی او زبردست خلک دی. بل کاروبارونه هم ښه دي مړه بد نه دي. دا خلک خو ټول ګیلهمن دي وایي څه نشته. نو دا چې څه دوسه نه کوي نو څه به وکړي. ملګرو په دې وخت کې را سره دا بیا ولاړ دی دوی ویل چې زما نه انټرویو واخله څنګه ښه یم شکر الحمدلله. څه له راغلی دلته میلې ته راغلی یم چکر له راغلی. چکر له څه دې واخېسته که نه؟ نه ناسې راغلی. هسې راغلی وي ورځ دې لکه ټوله دلته ډکه کړه. دلته نو خامخا څه خو به دې زده کړي څه به دې اورېدلي څه دې واورېدل څه دې زده کړل؟ دلته مداري سره ناست وو ماران یې دا ښکول د مداري نه دې څه زده کړه؟ سم ښه څیزونه هسې ځې راځې سکول وې؟ سکول نه ویم بس دغه میلو کې به ګرځې نو؟ دلته کار کوم. څه کار کوې؟ کپړو والو سره راځم پنجابیانو سره. ته اوس ګرځېدې را ګرځېدې؟ چکر مې وو که نه د مداري سره ناست وو هغه ټوکې پوکې کولې او ناست وو ورته صرف مداري صرف ګیمونه یې راته کوله وه بس. نو گیم کې دې څه یاد کړل؟ نه نه بیخي هغه دغه یې کول شی وخوره ډومبه کې. जी किस चीज का प्रोग्राम कर रहे हैं आप? बाबा जी ये हम इधर घूमने आए हैं लोगों को दिखाने आए हैं कि जो तख्तबाई का मेला है इधर क्या चल रहा है? इधर तो ये कबाब चल रहे हैं, रोटी चल रही है, चाय पी रहे हैं लोग, फिर रहे हैं, लंडा खरीद रहे हैं, अमरूद खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद नहीं बाबा जी ये चाय अमरूद ये तो बाजार में भी दस्तयाब है ना तो क्यों वजह क्या है कि लोग मेले पे आते हैं और ये चीज यहाँ खरीदते हैं? सारे लेकर आते हैं ना सामान रोजी के लिए, सारे रोजी करते हैं इधर. कहाँ से आप? मैं मुल्तान से जी. अच्छा मुल्तान से यहाँ आए? हाँ जी हम कपड़ा बेचते हैं इधर. अच्छा कपड़ा बेचते हैं तो इधर हर मेले पर जाते हैं? आज हर मेले पे जाते हैं, हर मेले पे हम काम करते हैं इंशाल्लाह. सस्ता लाते हैं, सस्ता ही बेच देते हैं, चीज़ अच्छी बेचते हैं. अच्छा ये बताए बाबा जी के वो मेलों की हालात क्या ठीक है कि नहीं? मेलों के हालात अभी ख़राब है, कारोबार के हालात ख़राब है, मेला के हालात भी ऐसे ही है. अच्छा हाँ जी. और ये जो है ना 3-4-5 साल पहले की मेले के हालात और आज के मेले के हालात ये आप पहले के हालात सही थे, अभी हालात तो ऐसे है कि महंगाई इतना हो गया है. अच्छा हालात क्या होएगा, लोगों को खरीदने के पैसे ही नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है. इस वजह से महंगाई है. अच्छा महंगाई के बारे में आप बता रहे हैं ना तो क्या ये महंगाई ऐसे ही रही कि पाकिस्तान के हालात ठीक करे, हालात ठीक हो जाए, खुदा करे ठीक हो जाए हालात. अच्छा ये बताए कि पंजाब के मेले और ये इधर पुख्तनख्वा के मेले क्या ये पुख्तनख्वा के मेले ठीक है या पंजाब के? नहीं वो दोनों जगह के ठीक है, मेले हर जगह के ठीक होते हैं, जिधर कारोबार हो जाए, रोजी मिल जाए, वो ठीक ही होते हैं. और कब से ये मेले के कारोबार करते हो? मैं तो 40 साल हो गया हूँ इसी तरह ही. 40 साल से कर रहे हो? हाँ जी अच्छा काम कर रहे हैं. ملګرو دغه ماما جي چې کوم دی د ملتان او ډایرکټ په اردو کې خبرې شروع کړم موږ هم تاسو دغه ماته ګوره اردو شریکه کړه ماما جي نه په پښتو کې هم تاسو کوم ماما جي څنګه جوړې خیر دی شکر الحمدلله دا راته وایا ماما جي چې تاسو دلته کې کپڑے کاروبار کوئ کپڑوں کاروبار کوم د ورځې تقریبا څومره سیل کیږي भाई पता ना चली कल 40,000 कल 1,500 कल 10,000 कल तो ورځ 1,500 हाँ जी نو ته خو حالات خراب دي دا لا خراب دي حالات خراب اوس حالات خراب دي نا مخي حالات صحیح دي اوس حالات خراب سیل نشتا وس کی وہ 100 روپے کی اوس نہ پتہ نہ چلے گی یو کپڑا بھی نہ خرسی اوس دا ګورا یہ دا بندہ جگہ تا سره دے او دا ستا شاگرد دی شاگرد دی دا 400 روپے روزانہ علی کار نہ کیگی مستی کیگی کار نہ کہ میلو کی ګرځي میلو کو چکر لگेगी ملګرو دغه ماما جي ډېر زیات خوندور او ډېر زیات ښکلې خبرې ستاسو سره شریک کړې امید لرم چې د پروګرام نه به تاسو خوند او مزه اخیستې وي زموږ مقصد دا و چې د میلې حالات ستاسو سره شریک کړو او دغه ښکلاګانې تاسو د کیمرې په شیشه باندې وګورئ تاسو باندې دغه پروګرام څنګه ولګېدو تاسو کوم ځای میلې ته زیات ځئ کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله